خو چې دوی کوم حالات جوړ کړي دا خو الله پاک موسم ډېر ښکلی راوسته خو دا ګرمي وه نن به دومره بېهوش وو دومره بېهوشه او دا خدای پاک په موږ موسم راوسته دا د دې ډیسي د دې انتظامي دومره ناعقلي او دومره بېخیسي ده چې زه خیران یم چې دا په دې صوبه کې نګران حکومت او وزیر اعلی د دې پړانګو دی ښه وزیر اعلی د دې پړانګو دی په دې ګراوند کې به هغه جنازه کېږي ما ته پته ده هغه جنازه به دلته کېږي موږ به ورته تصویرونه مباسو راځو به او بیا به سب هم خلکو ته ښایو نه نګران وزیر اعلی صاحب راشه د دې پړانګو د خلکو وګټه د ستا خلک بې عزته کوي د انتظامیه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو د پړانګو سټیډیم کې دغه په زرګونو نارینه او زنانه به تاسو وینئ او ولاړ دي هماغه د وړو مسله ده هماغه وړو دپاره دغه ټول خلک راوتي دي څه ورته تمبوان لګېدلي باران هم دي او موسم هم خراب دی او دغه په زرګونو زموږ خویندې میندې او دغه مشران او کشران ټول دلته ولاړ دي زموږ د بعضې ملګرو د طرف نه چې علم خان شیرپو او نوید خان دي دغه ټولو یو احتجاجي مظاهره جوړه کړې وه او همدا خبره یې کړې وه چې دا دلته کم په زرګونو کسان تاسو یو ځای ته راغونډ کړي دا بالکل غلط دی د دې په ځای باندې تاسو هر ویلیج کونسل ته یوسئ او هغه ویلیج کونسل کې دوه درې څلور پوینټه جوړ کړئ چې د دغې مفتو وړو دغه سهولت هغوی ته په اسانه میلو شي بهر په سوونو باندې چینچې ولاړې د څلورو ترړو دپاره یا د دریو ترړو دپاره هغوی په 300 په 400 ځان له چینچې کړي دي خدای خبر ده کم کلي نه راغلي دي او په کم انداز باندې دوی ته دا میلاویږي یقینا چې ډېر بدرنګ انداز باندې دغه څیزونه میلاویږي نوید خان ستاسو د احتجاج کال هم ورکړی او راغلی م وی خپله ناربازي مو کړه نن چې دلته دا کم حالات روان دي یقینا چې د یو باشعوره مهذبه قوم حالات دا نه دي زنانه هم پکې دي نارینه هم پکې دي زموږ پیغلې هم پکې دي زموږ ځوانان هم پکې دي زموږ بزرګان هم پکې دي او پته لګي په کوم انداز یې ورکوي دغه څه مو کړل هغه احتجاج په هکله څه یقین دهانۍ درکړی شي بسم الله الرحمن الرحیم دا خو د نااهله انتظامیه ده او نااهل انتظامی هم داسې کارونه وي بله ورځ چې په لومبۍ ورځ باندې کومه دې سره واقعه وشوه یو کس پکې مړ هم شو څه پکې زخمیان هم شو مونږ هلته احتجاج وکړو دوی ته مونږ وویل چې یاره دا به تاسو کلي په کلي ورکوئ د هغې باوجود باندې چې صرف د فوټو سیشن دپاره تاسو وګورئ دا غیر چاپېره ګاډو ته دا ټینکرې راوستي دي ډي پي او صاحب ناست دی دلته د کورسیانو ته ټینټونو ته آیا دا به دوی د کوم ځای نه دا پیسې ورکوي که دا پیسې دوی ورکړي پکار چې دی په سبسایډایز ورکړی وي د خلکو له ورکړی وي دوی ته ټیکسونه ماف کړي نو دا د خلکو د ټیکسز پیسې دي مونږ دوی ته وایو چې د دې ضرورت څه دی اخر دا نااهله انتظامیه یو کس چې سیاسي څوکي پیمي څوکي په دې باندې دا نه چې هغه یو ښه پلانر شي یو ښه مینجمنټ افسر دی هغه جوړ شي هغه چې کوم دی هغه نااهل دی په دې نااهلۍ په وجه باندې تاسو وګوره غیر چاپېره دا خلک هم دلته ذلیله شو اوس هم پکې څه زنانه لاس مات شو څه پکې بېهوشه شوې د څو پکې غاښونه مات شو یو بګدل مچ جوړ شو نو موږ د دغې حوالې سره راغلي دلته مو ته احتجاج وکړو روډ مو ته بند کړی و دلته ورته مونږ چې چیف سیکرټري نه منو نو هغې مونږ سره مذاکرات وکړو او بیا رالو ځکه چې یو خبره په مذاکراتو په دغه به کې نو مونږ ورته وویل چې مونږ ته دا یقین دهاني راکړه چې سبا نه پس په دلته دا نه وي دا پوینټونه به نه یو کلي په کلي او علاقې په علاقې به مونږ پوینټونه ورکوو نو مونږ ورته وویل چې یو پېره تاسو غلطي وکړه بیا مو وکړه که دوباره مو وکړه د ډي سي دفتر به مونږ ته هلکو ځکه چې دلته بیا د ضرورت نشته دا بیا نااهل دی او د نااهل کس په یو ځای کې بیا ضرورت نه مونږ د الف خان ورور هم ډېره شکریه ادا کوو ځکه چې الف خان ورور زموږ سره د اوله ورځې نه د دې غریبانانو اواز اوچتوي چې کوم ځای کې مونږ دته اواز کړی دی نو راغلی دی هغه اواز یې د دې غریبانانو اوچت کړی او په هغې باندې دغه شوی دی تاسو وګورئ لکه دا خو نااهل خلک دي دوی خو به په چوکه سمې په احتجاج به سمې د افسران نو په دې وجه باندې مونږ دې افسرانو ته چې احتجاج وکړو نو دوی لږ راویښ شه دوی خو دماغ کار نه کوي دوی خو ټوله ورځ بس پته نه کېږي د هغه په هغه هوا کې دي په نشو کې دولت نو دوی ذهنونه کار نه کوي نو په دې وجه مونږ چې کله احتجاج کوو نو الف خان ورور راشي د دې غریبانانو اواز اوچت کړي اوس چونکې هغه د انې امیدوار هم دی دلته انې الیکشن ته ولاړ دی نو مونږ د 400 د عوامو ته هم دا خواست کوو چې دقسې خلک وګورئ دې وخت کې تاسو وګورئ د ستاسو اواز صرف واحد په 400 کې الف خان داسې یو صحافي هم دی داسې یو شخصیت هم دی چې ستاسو اواز هم اوچتوي د غریب په خپل هم غریب دی او د غریب ملګری هم دی نو مونږ دا ویو چې تاسو دا هم پکې راکړئ چې انشاءالله چې بیا دا اواز دی په اسمبلۍ کې هم درې اوچتوي خو مونږ بیا هم دا ویو چې دا نااهل انتظامیه ده د دې په وجه باندې په لکونو کروڑونو روپۍ هم ضایع شوې خلک هم ذلیله شو زمونږ خویندې میندې تاسو وګورئ تاسو ته په نظر راځي دا ټولې ذلیله کړې نو مونږ ویو چې د خدا را دا دې نه واوړئ او دې خلکو ته دا دغه چې کوم دی په خپل درشل باندې ورکوئ د دې نه علاوه دي چې کومه بېنظیر انکم سپورټ پروګرام ده دا ډیټه اوچته کړې ده نو دا ډیټه چې کومه ده نو په دې کې داسې خلک دي چې د هغې لکونو روپۍ تنخواګانې دي
مونږ ته چې دغه خلک هم تاسو وباسئ او تاسو سره خلک شته تاسو سره مالې شته ټیچر د سره شته چې د پولیو دپاره د سره کور په کور ګرځئ د مردمشمارۍ دپاره کور په کور ګرځئ نو بیا دا زحمت وکړئ چې دې دپاره مو ګرځئ که نه نو مونږ ورته وایو چې دا کومه ډیټا تاسو اخیستې ده دا هم ټیک نه ده دې کې داسې خلک دي چې هغوی لکونو روپۍ تنخواګانې د دې نه علاوه چې کوم غریبانان دي پکې پاتې شوي دي دې نه علاوه دې نه چې کوم ایپ ورکړی دی هغه ایپ کار هم نه کوي زموږ سیستم د نیټ سیستم هم زموږ تباه او برباد دی او دوی دلته په نیټ باندې کار کوي د هغې په وجه یو لوبه جوړه شي خلک هم ذلیله شي نو مونږ ورته وایو چې دا کور په کور دې لاړ شي تاسو سره سیکټریان شته تاسو سره ټیچر شته تاسو سره پولیو ورکر شته د هغې په ذریعه باندې دا خلکو ته کور په کور ورسوئ ډېره مننه حلب خان شیرپو په حیثیت د صحافي به ستاسو نه تپوس کوم یو خو نن دغه ټوله ضلعي انتظامیه چې کومه ده د ډي سي نه واله تر د ورکوټي کسه پورې هغه په دې یو ځای کې ده دویمه دا چې د ډي پي او نه واله تر د پولیسو ډي اس پي ګانو پورې هغه هم ټول دلته دي دغه یو پوینټ دونه مسله جوړه کړې ده چې ټوله ضلعي انتظامیه دلته راوستې ده څه ګڼئ او څه وایه چې په دغه حالاتو کې یو زموږ دغه رونه خویندې ټولو په یو شانتې ذلیله کیږي یو صحیح غوندې طریقې کار د دوی دپاره موجود نو دوی ناکامي ده که نه څه مسله ده محمود جان صاحب نن خو تحریک یا جماعت اسلامي یا یوت دغه میدان ته راوتلی دي صرف په دې خبره باندې زه یو خبره کوم دا اواز چې زما څوک اوري نن د چارصدي د سیاسي خلکو په مخ باندې یوه لویه څپېړه ده او دا څپېړه پې د انتظامي ورکړله چې د دې انتظامي د تعلق نه ساتلو یا هغوی ته د موقع نه ورکولو یا په هغوی باندې د اعتماد نه کولو د هغې د وجې نن زموږ خویندې میندې دلته ذلیله کیږي دلته کې خوارېږي دلته کې ورشه د هغه بېخجابه کیږي برخې ته لاندې پروزي نن د هغوی چې کوم دی پکې غاښونه مات شو څنګه چې نوید خبره وکړه ګڼ کپان پکې راغلي دي جیبونه پکې د سوونو نه وخلي شو دا کلي کې زه یو پلاهي تنظیم چلوم الخدمت دی داسې نور پلاهي تنظیمونه دي من خدمت کول غواړو من ته تنده لوږه نه لګي موږ وایو چې خلکو ته موږ ورسو ما له راکړه دا کوټه که نه زما کلي کې به انشاءالله څوک به داسې نه ذلیله کېږي د ده نوید په کلي کې به نه ذلیله کېږي د ده په کلي کې به نه ذلیله کېږي دا ټوله د انتظامي ناخلي ده او د سیاسي خلکو بېحسي ده د چارصدي زه هغه سیاسي خلک یادوم چې نن خاموشه دي چې نن په هغوی باندې انتظامیه اعتماد نه کوي او ووټ خو به ته اخلي کوڅې له بیا ورځې نن چې په دې قوم باندې سخته ده ته دلې په درشل باندې دوړه نه شي ورکولی دا په موږ احسان نه دی نن په دې خلکو باندې دا وړه ورکوي نو احسان را باندې کوي زما نه 140 ټکسونه اخلي د هغې په بدله کې ماله ته 3 بوره وړه راکې په هغه 3 بوره ته ما ذلیله کې په هغې زه نن کرۍ ورکوم ما نن 4مه ورځ د دیاړي قضا کړې ده نن دلته کې خو پولیس نه وي انتظامي نه خو کار ختم شوی دی بیا زه دا وایم څنګه چې نوید خبره وکړه چې نالایق افسر د خدای د یو ضلع نه مشر کوي نالایق افسر د خدای پاک یو ضلع ته نه راولي همدغه شانتې د ضلالت سره به موږ مخ یو دا کم ضلالت سره چې دې وخت کې 400 مخه ده شعر ناپرسان دی احتجاجونه مو کړل چغې سورې مو وخلې ښودنه مو ورته وکړه ورته مې چې موږ له څه مه راکوه خو چل هم ورته وښودو چې په یو یونین کونسل کې ته 4 پوینټه که په یو یونین کونسل کې هر ځای کې به ښځه بیله کړېږي سړی بیل کړېږي بچې بیل کړېږي خلک یې چې دا 4-3 ورځې کم ذلیله کړل ښه لیسټونه جوړېږي بیا لرې کېږي لیسټونه جوړېږي بیا لرې کېږي زه دې وخت کې داسې دغه په سوچ کې یم چې زه هم د دې قوم به کېږي څه خو زه دې قوم ته وایم چې قومه د تقریرونو پسې مزې د خپل ګریوانونو کې سر ښکته کې چېرته د غریب هم ملګرتیا وکړې صرف دې پسې مه ګرځئ چې راکړه داسې نن موږ احتجاج کوو موږ سره څوک وو یو دغه خلک وو چې موږ صرف د 400 نه کوو موږ د تنګي تحصیل احتجاج کوو موږ نن د شب قدر کوو ډي سي سره هم دغه خبرې اوچتې کړې چې په ټول ډسټرکټ کې خلکو ته چې کوم دی انصاف نه میلاویږي نو دا څنګه چې خبره وکړه موږ ورته دا ضلالت نه منو دا بند که او هر کلي کې خلکو له ورکه ښه وړه لیسنس یې هغه ټیم وي چې خلکو تاوانونه کول نو هغه خو د خلکو له وړه ورکول نن چې پرې راغلی دي نو انتظامیه پوډ محکمه دې ته ناسته ده چې چا ته وړه میلاو نه شي دوی به ځان له خرڅوي دوی به د خپلو مفادو لپاره د خپلو مفادو لپاره نن چې ده به د چنچې پیسې د جیبه ورکولې نن ولې دله په دې پرې کې موقع نه ورکوې ما به ورکولې بل به ورکولې نن هغې کې موقع نه ورکوي
او په پرې چې کوم دی نو دوی په دلته کې خپلې دغه کوي موږ سیاست نه کوو خو موږ دې خلکو ته وایو چې دې سړي ته په کور میلاو شي د ته په کور میلاو شي دې بابا ته په کور میلاو شي نن چې پکې غاښونو دا پکې دغه شو دوی دې ته ناست دي چې بېګا پکې بېګا له پکې یو بل را مړی را دغه شي خدای دې نه کړي داسې خو چې دوی کوم حالات جوړ کړي دا خو الله پاک موسم ډېر ښکلی راوسته خو دا ګرمي وه نن به دومره بېهوش وو دومره بېهوشه او دا خدای پاک په موږ موسم راواستګي دا د دې ډیسي د دې انتظامي دومره ناعقلي او دومره بېخیسي ده چې زه خیران یم چې دا په دې صوبه کې نګران حکومت او وزیر اعلی د دې پړانګو دی ښه وزیر اعلی د دې پړانګو دی په دې ګراوند کې به هغه جنازه کېږي ما ته پته ده هغه جنازه به دلته کېږي موږ به ورته تصویرونه مباسو راځو به او بیا به سب هم خلکو ته ښایو نه نگران وزیر اعلی صاحب راشه د پړانګو د خلکو وړوکټه د ستا خلک بې عزته کوي د انتظامیه دلته ورشه ښځې داسې به بې دغه سره را دغه کړي دي نو دا موږ ګوره ګیله کوو نو وزیر اعلی زموږ د علاقې د محمود جان او بیا موږ سره دومره ظلم او زیاتې روان دي د دې ذمهوار دغه وزیر اعلی دی او چیف سیکرټري نن پټ شوی دی یعنې نن به موږ هغه د ګریوانه رانیوه نن موږ هغې له دله راغلي وو ولې چې دا نمونې دي دوی ته به څه وو یار غوړ بانکي دي خبرې ورته وکړه په یو غوږ یې اوري بل هغوی دې ته ناست دي چې موږ له څوک راشي وخي ګرانو کتونکو رښتیا خبره دا ده چې رښتیا خبره دا ده چې د 600 روپو یو تروړه ده 3 تروړې چې کمې دي دا 1300 روپو دي اوس 3 ورځې چې یو مزدور هغې ته دیاړي قضا کړي خو به هغه په خپلو پیسو واغشتې که نه د هغې نه علاوه بیا هغې پسې ګاډې راولي خدای خبر د کومو ځایونو نه رکشې راوستې دي او هغه رکشې چې کمې دي هغه نن دغلته ولاړې دي یقینا چې دغې خلکو سره ظلم دی همدغه احتجاجونه به همدغه اوازونه به اوچتېږي آخر خو به وخت راشي چې دوی به په دغې باندې اواز اوچت کړي محمود جان عمرزی د اجازت غواړي د لوی الله